ثم قال أخبرنا مالك بن عطية بن أسلم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير قبروں پر بیٹھنا کیسا ہے؟ ہمارے علاقے میں کافروں کی قبریں قبر بھی قبر ناس تا جائز ہے صبر کا وقت لیکن تفصیل روان جواز اجتہاد قبروں پر ناس اور جکم روایات کو کہ مانا لاغلی دا امام طحاوی باغی جواب کرے تبا کی ممانعاتنا امام طحاوی لاغی جواب کرے کہ اگر الغائد وجوہ الناس قبر دون خیر دے کی تفصیل برانی صبر نو جب صبح یا عصر میں حدیث مشہورہ نہ متواترہ امام کے ساتھ شرکت فتنے سے بچنے کے لیے مشروع نہ اطاعت مخلوق ہونا چاہیے بات بولے ہم فتنے نہ بچ گئے تب اوپر منظور تو اطاعت کا بھی ہوتا ہے سب تب امام نے اطاعت کو بسو جدا نموز کے لگاتار ہوتا ہے جدا نموز کے بسر تب ادھر فتنے ہوتا جگڑنے بچ کے سر پڑی آپ ایک لاکھ نہ سکے دوال کی وقت قرآن کی تلاوت بالکل جائے اور بس دیکھا اگر توسر علی بکر تکیرہ اگر توسر علی کہ عبداللہ ابن محمد مستری سفیان ابن عویہ قال سمیت الزوریہ حين حدث هذا الحديث وجه كم كده حديث زهري به سفيان وي وحفظت بعد يشوف نسب الذي معمر نبي معمر بعد رحلك معمر ده زهري استاد زهري مرګره دي دوه د عمر شاګردان نو بعد ما یو پاتې عبد الله ابن موسى التنيسي مالك ابن انس عن ابيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض اسفاره وعمر بن الخطاب وسلم رواه ده كم سفر دي الحديبيه واپس راځي ځای د شپې فساله عمر بن الخطاب حضرت عمر دې یو شي تاسو فلم يجيبه رسول الله وبارك جواب ورنه فسشيو ناغي فتن لي او جواب ولي ورنه رسول الله وبارك وحكي مسلوك وحران وانا ثم سأله عمر فلم يجيبه ثم سأله فلم يجيبه دا عمر دا خیال دا چې ما خو په حدیبیه په سفر کې پیغمبر مبارک سره مباحثه کړې په دې جوړ خبره او دا چې ماجونی کې لکه زما په حق کې وحی نازلي حالانکه حضور پاک وحی کې مسلوک کو دا ګمان فقال عمر بن الخطاب سهلت امك عمر باندې ګور شي ته مرشي یا عمر نصر د مبالغه د نبی صلی الله علیه وسلم کړه په سوال کې هر جواب نه درکړ او دا وسه مباحثه کړې وکړه د سوي حضور پاک ته بلا الله رسول ول اصل کې پیغمبر مبارک بیعت جزو او بیا فورا صلح او صلح بشرطنا تقریبا ټول د مسلمان خلاف صحابه کوم دي طبعا حضرت عمر رسول الله مبارک تا بلا الله رسول دا نو ویل چې عمره وکړه ما ویل واپس یو باندې عمره ما ویلو بالکل کو یا ورته سم ودا دومره بي عزتي مو ولې برداشت کوم وی عمر الله فاتح الله سبيا الله مبارک دا مباحثه اور صحابہ بالکل کہ پیغمبر مبارک بسرون اخرى بسرون جانب بولے اخینا بیعت على الجهاد باغشتے اور اقلی دو بڑی بنیت وہ خلق بس ہوئے وہ دو کی عمرہ منکا اور واپس آئے اور سرون اخرى نصارین با حرم باہر پرتم سے اخرى صحابہ خبا ہوئی سرون اخرى انتخرون مدفع مثالہ میں خیمے ترانے دیر حزین مثالہ دے اللہ رسول ولی غمجلی صحابہ خبرنا میں دور تفسرون أخرى يسحب لكن نخرج أو تسوي بإسلام وحد أمشى الصحابة واستندوا جمعنا ذات دينه ولا سول حماد شيء وتوجه ببيت يا مملشوا أو ده بدتين أو بشوا بإسلام وحد بيوم بلا سوق جبل سر أخرى بيوصل بطا بدي تجيني في رسول الله مبارك بدي ولا فيصل الأنصاري كي أو سول حماد كي أو سول جنو بحدث يعشته مستبيع الإسلام راغد حلاق يرى مخطط بما لسابق رأي يسيك بيغمبر مبارك سابق أخرى وصحابه وقتل وصحابه طمخات مشوى والتاسع يوم المسلون أخرين ونتياجه في قريب وشي يوم السنة الزحام ده وجنم رشيب نبقى طمخات مشوى فصل روانه ترى روانه مولانا سيبا وهذا يوم لا تبوصوه لذلك من خدوش معه مباحثة كرنا عصبية اليوم نو پیغمبر مبارک
بعد وحي نازل يدلا قال عمر فحركت بعيدا بحركات والمكش امام المسلمين او يريد كما في القران نازل ما زيادة وكره فرمانا شكرا بكرنك صالحا سمعت صوت صالح يصرخ بي جاشا ما خودني وما خويك ويريد كما في القران نازل علماء بھی لطیف اس کی قال النبي عليه الصلاه والسلام عليه فقال قد انزلت علي الليله سوره لهي احب الي مما طلعت الشمس. الدنيا ده هر شيء ما له بهتر وليه ان فتحنا لك فتحا مبينا طبعا الصلح ده فتح مبين ولا في شيء ويشوا مولانا فتح مبين ولا يشوا ايه مولانا زكاه يوم خداوا شيء يوم قال بس كافرانو خپل راشد ختم داغي واقع لتوي مخا خپل ختم کارنا لګه مده بس دا حضرت ابو بصیر مواقع کی وجہ ذکر اذا كنا كم سری تختی بس موږ یې مراکا ساسو مرته د موتس په موږ نظر کو اشر پای خپل ختم او دا حدیبیه دا د فتح د مکه پیش خیمه شو کافرانو په شرطونو ټینګ نشو شرط ایمان هغه وجه درته څنګه پیش خیمه شو وکړه د حدیبیه صلح کې دا پیدا شو چې مسلمانان برات المکه ته بس هغه درې ورځې عمره هونه بس صلح وشو درې ورځې خو دې عمره له بشر تعالی درې ورځې آینده کار عمره وکړه صلح وشو دې بدل ته تقریبا مدینه ته دې کورونو رشتہ داري او بس دې جنگونه پکې وشو نو کافرانو د پیغام صحابو د دین مطالعه وکړه مکه په جنگونو دښمنی و تر ورګه بلا دښمنی مسله وکړه لګو دا څه حالت دی د حضور په قران یې وکړه صحابه اخلاق یې وکړه معجزات یې ولیدل نو دومره تړه در مسلمانی شروع شو کنه چې درته نشي دا حدیبیه سفر په ذل حجې کې شوی دی پښپګه هجری کې د پیغمبر مبارک د نبوت څو کال شوی دی دیار رساله په مکه کې شوی دی شپږ کال راځي تقریبا نور رساله شوی نور رساله کې مسلمانان څو بل دي څوار بس یا پینځه رساله کړه او بیا مکه مکرمه دوه کال پس پاتې شو شپږم او اتم کې او د مسلمانانو تعداد 10,000 دی او حجۃ الوداع کې د مسلمان تعداد 1,00,000 دی حجۃ الوداع دونه پس شوی ده وایا بل سم هجره نو د دې رسونه مو د پس شو دوه نور لاسو نو شل یويشت یعنی صدرینم کا تقریبا زو کا لګا ترینم کا نو ګورا نور رسکاله کې مسلمانان زور رسوي اپیندل رسوي او بیا دریم کال کې مسلمانان 1,00,000 تر رسیدي د پاسه د چا برکت شو د حدیبیه رسول مخکې وایي په دشمنی او جنگونو کې مسلمانانو ته نظر کم دی کو رسول حوش ولا په څوکونه جوړو کړ معجزات یې ولیدل د پیغمبر اخلاق یې ولیدل صحابه اخلاق یې وکړل قران یې د دین اورید تړل مسلمانان فتح مبین شکر ولا سوال شرط او د غیره ماده مکه پکې دوه کاله پس پاتې شو او بل فتح مبین نشو ګری سره جوړو شو نو پیغمبر دوی مطمئن شو په خیبر ته یعنی خیبر سره مو بیا نشو کولای ولې د مکه خلک اصل خیبریانو سره ودرېدل نو خیبر هم پکې پاتې شو مکه مدینه منوره کې پورا اول امر یې چې هغه قبایل د حضور پاک متوجه شو بل قبایل هم پاتې او د دې جنگونو د وجه روزګار نو بادشاہانو ته خطوط لګل ټول بادشاہانو په پاتو تابع بعد هم نه مدار پورې تابع او ډېر قبایل ته پیغمبر مبارک دعوت پد سړی لګل دعوت ولګو ولې دا ما ته جنگونو نه جوړېږي اوس عمل شو د مکه نو پیغمبر مبارک په ټول لګل مختلف قبایل د دنیا قبایل مسلمانان څونه پیدا قبایل مسلمانان وختونه دعوت تبلیغ ولکاو خلک ځای په خلک مسلمانان زادت من كده من الصلح الحديبية بركات بما يدرك بفتح مبين والإله والبصير شعب. وفيه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان سمعت الزهري حين حدثنا حفظت بعده وثبتني معمر عن سفيان وي بعد الحديث الزهري ياد او بعد ان يكتب الزهري نو معمر 3 آيات او معمر والزهري دواړه د بشارتان او رواه د مسور ابن مخلمنا او د مروان دور نقل کوي جديد احدهما على صاحبه وجاء
مروان ابن حكم مظالم وياتي كذا ما بين الإمام البخاري تكون وكيلا قلبه إلى بلاد أو بلده لمروان سرمسوار مركز قال أقوى خرج له النبي عليه السلام عام الحديبية وثم مروان ذا كذي ذا مرسل دي ذاك مروان متابعي أو ذا مستوى من محرم مسند دي ويبدأ 10 من أصحابه فلما أطال فلما قلد الخدع هذا يوم فقالوا يميلون واجب تلك وعلى فلان تجري وأشعره لا أشعر إشعار هذا يوم الخان فيه وابن ولا لغوا استلام بنا ذيك التفسير وأحرم منها بعمرة وبعد صعيدا له يجاسوس من إذا خزاعة قبيله ودور الباقر لا خزاعة شبكنا بل خزاعة لا كافران وذا في عمر الإسلام سوى الفوز Nabi saya ini kata dia ni, ukas dia kama, ani berpikir ni kama kita kafiran. Tapi dia tu boleh dia mata ayuaya, dia mereka tu tiba, mereka mukrini kan nanti. Wasar zero kan Nabi sampai dah kan berhadir beristirahat dah. Najasus wala nabi, jasus kafir atau mana khuza'ah, atau pegangan tak boleh kau. Kalau inna Quraisy jama'u laka jumu'ah, bala jama'i terjemah kali. وقد جمعوا لك أحاديث جماعات وتوي الأشتات شتات مختلف قوم غير الجليل وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت ومانعوك صدوك عن تفسير تفريدنا فقال أفر ما عليه السلام أشيروا أيها الناس علي إلي مشورة راكب أترون بغفر مبارك فلا ليلة والمش كي تطلبين أن أمين إلى ما تغفر لهم سببه يوكارنا لكن خلق قريب يولي كريم التدري لكن مقابل مدافع خدي بشي خالي براته لكن التدري ما تكون بيت الله ما يكفي تقريب ما بتاعك نبني قبائل نمر خدي بشي يوالد بشي غنيمة سكوا نسوي أترى تفسيرين كما يفهم إلى عيالهم عيال تدري أحاديث أشتات وتا فأهل مكة تنا ويجي تنا لكن قبائل والترابط كذي والذراري هؤلاء كم الذي يريدون أن يصدون عن البيت مجردا إذا قبائل خلق كذي بياتونا وكذي مغرال تنا سوف كمغرال دي مغرال أبغى يجي مثلا كبجورا وقال ترى نو كان الله ينصرنا تقدير لك وكان الله مدد ولي إذا كان الله قد قطع عينا من المشركين الله بردم جاسوس المشركان ونفج فتبقى وجب الخضاعة ذي حلفاني تبو جاسوس يفج من مخزيك ما فتحيث لك كان الله ينصرنا كان الله ولي إذا كان الله فج جاسوس المشركان وإلا أو كذا سنين وقف نترك لهم محروبين لكي واپس مدينة شكاس خورده بهتين محروب څه ته ویل کېږي لکه شکایت خورده داړونه به ډک پاتې شي چې مسلمانان راځي مترجح ته دغه څه به واپس شي او یا محروبین څه ښځې بچي به په غنیمت کې راوړل نو دوی راتلل نو داسې به لا حضرت ابوبکر یا رسول الله خرجت عاملا ته جنګ نه راغلی سره راغلی عاملا لهذا البيت بيت الله لا تريد قتل احد ولا حرب احد فتوجه لبيت الله متوجه شام ومن صددنا تسوق الفلارة من كي جهاد وصل أو كجامل رجل الله توافقه قال قلوا على اسم الله أبو بكر كسر يمان أبو خبر ورسيله كان نمك كده مولانا سيد قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثني كعبي بن شهاب العظمي قال أخبرني عروة بن زبير أنه سمع مروان الحكم والمؤمن محمد يخبر عنه خبر من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حديث ما نبريلا كده حط لي النبي سهيل بن عمرو سلام فرض الحديبية تأخير ذا بيستاد فقديل مدي سوق على مدي معين لا استاد وكان في مشترط سهيل فإذا شرط له إنه قال سهيل لا يأتيك منا أحد رابطه كتاب زمون يوكاس अगर ये पदीनस्ता मुसलमानी इल्ला रद्दतहु इलैना वापस के और वापस कवल दा सिला कि मुझे जरा अर्ज को तो बाहर निकले वखल्लत बैनना व बैनहु ज़मून वज़ारत व मस की वत तखलिया के तखलिया से माना कमुगे वजन तबाह ज़ाहिर जबरदस्त शर्त व अबा सुहैल और सुहैल इनकार हो कि फैसलों के नबी अलैहि सलाम से इल्ला अला ज़ालिक أو كذبون ذلك واپس كيبا أو كستان على نبا واسكم وكره المؤمنون ذلك
وامتعدوا ومسلمان صح شو بدي شرط وامتعدوا صح بنا فتكلموا كلامه في عمر مباشر بدي خبرك فلما أبى إنكاره فسهيل أن يقاتل فيسألوك النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك فقال بدي شرط نكاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويه دي كده كتير وقت خاتي كده خاتي يقول لا يأتيك منا أحد من الرجال لا يأتيك منا أحد من الرجال أستعمل كيف كده رجال ولا بدأ لك كده هذا جوته هذا بيجي كخبر ده كده وكشف من كافرا نورات النبي صلى الله عليه وسلم أبو جندل بن سهيل رضي الله عنه سهيل بن عمرو أسينغا أبو جندل فالدبلاري ديكلي خط كي لا فیصلہ نہ شو دستخط نه شو نکل کړو دي دغه ابو جندل د سهيل پیرا او په ځوانانو تړلې دای مسلمانان تراو او د مکه نه حمله مزلو رسول الله صلی الله علیه وسلم خدان او تختا او دا لاري سهيل چتو دا په دوی او څه پیړ له نبی له سلام ته ودار وینا نه درو بما سره شرط کړی وینا په دستخط نه شي وی کلم نه دي شي رات ادم اسماعیل نه ده نقوم فیصله تدې راځي رسول الله مبارک پر نبی پر بدل پیدا کړه یو غلام په کېدل وینا تاسو برابر رسول الله مبارک په یو کار وکړ مړه ته قوم مشرک خیراتی راځي دا یو ورته بالکل نه پرې دې برابر رسول الله مبارک مجندل ماشر خبره کړې ده خپل نشته الله تعالی کولو الله سیمن صادر د شان لري کو او زخمونه پوری ما ته وګوري دونه پېستا واله او بیا مې ورکوي چې صبر سره د سوچ نو سوال رسول صحابه ته فریاد دي 14 سودا او پیغمبر بیا ورته صحابه له وسم حضرت وقت بالکل مجلس ته پاسې دا منظر نشي ان درخواست نه زخمي مسلمان ته واپس ولي ورکه لیکن رسول الله مبارک ابو جندل ته نصیحت وکړي الله تعالی راو څه استاد وجه سم صلح ختمي موضوع حقیقت به نو وای کا نو پاسه کا ودا ور ایمان دې ته وای ور خپل ایمان کلک پاتې وای کا سهيل نه یو باندې نبی سهيل دا ولم يدرار ان احد من الرجال جو قد سرون الا رده في تلك المنزل اگر مسلمان ہو جاء المؤمنات مسلمانات نے روتے دے مدینے تا مہاجرات ام کلثوم دا عقبہ بن معیط لور وبسو کو اجازه پیغمبر پښه لري چې عمره کې ورته ساده رجل دا مسلمان شوراله نام من خرج الى رسول وهي عاتق ذوانا بس قريب پیغلا فجاء اهل رجل يسالون ثم يرجع اليهم بنا نبو واپسو ولی بنا واپسو دا شابه اگر شرط کې سره کې دي رجال او الله آیت نازل کا چې ان فی المؤمنات ما انزلا چې خدای بنا واپس کړي دا څه کوي په خبر قال المشاء واخبرني عروه بن زبير عائشه بنت سيدنا قالت ان الزوم كان يمتحن من هاجر منهن بهذه الايه كما خذ امتحان بغشتو سو يدا ايه يا ايها النبي اذا جاءت المؤمنات يبايعنك فامتحنوهن تموز بیکاو چې د تاسو سره په وخت راغلی زوړ خاوند دې تاسو وخت نور عادت دې لري او کار الله لپاره نو چې الله لپاره بوله شرطونه به ومنه چې شرک بنګو یا دا شرک الله بنګو دا یقولنا اولادهن بچي بنوجنو زنا بنګو بیا وعن به قال بلغنا دا محمد بن مسلم ترى نقل کې مشهاب دی ابن شهاب دي محمد بن مسلم بلغنا حين امر الله ورسوله يرد للمشركين ما انفقوا على من هاجر من ازواجهم فكم خضر عليه نبي مهرونه چې کوم خاوندانو مشرکانو نراوړي هغه واپس ځکه واپس کوي چې کوم خاوندانو مشرکانو ځاني مهرونه واپس کوي ان يرده يرد کی مشرکانو تما انفقوا هغه مهرونه یعنی په خپل خود خلق کړی رد کی ما انفقوا بچاوا دے رد على من فقر المشركان هاجر من ازواجهم كذابي خام صدق هجرت کړي خلاص کړه بل او بلغانا چې ابو بصیر صدا کړه ویلي دې درمیان کې ابو بصیر رضی الله عنه یراو تاسو د دوه مشرکان راځي چې موږ لرا حضور پاک پر بشرط ابو بصیر دې کړي وایو دې ما شرط دې وعده دې لا بنه شرط کړي بلا روان کې ذل پړې په تور سره التناس دمه کولا ابو بصیر ایو قتل کړي تاسو ته ټول دې نه نو غي په ایمان د دنیا خلق وجلې وی دا کې ګور هغه په نه چې دا یو ورته بدنه هوته ته پټا سو پاره پیسې هغه
मदीने करारे अब तक तुला तो मधुया है और ये बसे दे रसूलुल्लाह मुबारक लड़ाके अब पेश हुई जैसे ये रहे बचते बिना यों मर करे कोई लमन का मांग और भी अगला छोटे दी मासा वसूलेगा अब सिंगे जी बोला कर देसी बोला तब अब सच्चा क्या नहीं बना सारा बोले रसूलुल्लाह मुबारक वो वसूल दे और कौन माशाअल्लाह ने बिना रसूलुल्लाह का शर्त पूरा करा मतलब मा कमाल के जरूरत है वे उम्मे सलमा शायद हाल में jangan لو كان له أحد مبتدئ في والأرض التي والقوم شرط شد على تقطع تقوى ذكراتنا وصحابه بيك وجمود على تقطنا برفع تقطنا ولا إيمان ديتا الإنسان نه كافر وسر ديشتنا مسلمان إيمان بك مبتدئ نولاد دريا باهر أنت ديرش ذكر بمر قول نها مجدد مرة نو چې کوم مسلمان دې حد وته جوړل دي جوړش نو چې کوم کافرانو په لار تل شام تا نو دلار به وته دی واملا به کول او قران کې څو دونه پامې پړل کابل پړل ورونو ته د کونو سوري ته پراتو باران ته پراتو ایسم بخاور پراتو ابو سفیان استاد له ویدا سیوکو اشرف بخطر عمر باندې په داړه له ودی ته ودا تګر په قابل ورته تاسو نو تقدیم مونږ باندې لرکاو مونږ نه درو تقدیم مونږ نه مانا کاوه رسول الله مبارک وصیت تحدثی ابو وصیت تحدثی کا اذا خط درغه کافرانو شرط ختم کو د بستا انتظار کوم سے استقبال کو سره مرګ ورته اتفاق دا یا خط حضرت ابو وصیت اول سیدا نه جوړ او په خبر پروتو غری رسول الله مبارک خط واجست مستر وی کې خاور ما خو دې ایمان ورور ما پیدا د پیغمبر ډېر خدمت وکړ دا وسره وخت دی دا ما هیڅ نصیب نه خدا افسوس پرې نه کوم پرې خوشاله چې خیر وخت کې خدا حضور پاک د سره ملاقات دي هغه خپل کو بستر وی کې او سیوا وکړه شرط یې په خپل دا ختم دا بس په کومه صلی الله تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلى مراسم دعا کے لگنے یو ذات تمام کرے رشتہ دارانوں کے ولکوں پاس شوی دے ابراہیم یاد